العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الذين نالوا منه الفيض العظيم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. متکلم د قرآن پاک یعنی ویون کې هغه الله پاک دی، یعنی دا د خدای پاک کلام دی، یعنی الله پاک خبرې کوي او مخاطبین یې چا سره د خبره کولې کېږي نو هغه مونږ یو. خدای پاک خبره کوي او د چا سره کوي؟ د قرآن په ذریعه مونږ سره کوي. اوس المیه دا ده چې مونږه خدای پاک زموږ خالق دی، مالک دی، رازق دی، نو په ما او تا دا لازمي ده چې د مالک خبرې ته غوږ کړي، ځان پرې پوه کړو. اوس تا ته مالک خبرې کوي او ته په مطلب نه پوهېږي او ته پرې ځان نه پوهې کوې. ته خپل بچي ته که چاته خبره کوي او پرې نه پوهېږي پرس کا، نو د ګفتګو به څه خشر وشي؟ پوه شوې؟ څه پیدا وکړه؟ بلکې الټا به نور ټول ټول پیدا شي، جګړه او غم او فکر. ها چې دا دی ولې په خبره نه پوهېږي؟ هغه وایي چې دا باباجي څنګه خبرې کوي، ها دا مشر او پلار مې نه کوي، دا دې څه وایي؟ نو دا لازمي ده په مخلوق باندې، په مملوک باندې چې دی د خالق او د مالک په خبرو ځان پوه شي. نو دې دا خبره ده، وروسته بیا څه دی؟ عمل دې پوه شي که نه؟ او مونږ ځان په دې باندې نه پوه کړو چې خدای پاک مونږ ته څه وایي په دې کلام کې، څه تقاضا کوي، څه خبره کوي. او دا څه کوي؟ دا مونږ چې پنځه وخته لمونځ کوو نو بیا څه خبرې کوي؟ بیا مونږ خبرې کوو که نه؟ د خدای پاک سره خدای پاک مونږ سره خبرې کوي. نو اوس المیه دا ده چې مونږ خدای پاک سره خبرې کمې کوو نو مونږ په خپله نه پوهېږو چې دا مونږ څه وایو. په معنی م ځان نه دی پوهه کړی په مفهوم چې خدای پاک ته څه وایو په دې مونږ کې، او د خدای پاک په خبرو نه پوهېږو. او حالانکه انتهایی پروتوکول سره گفتگو د زمانځه او پنځه وخته د هیڅ یو گفتگو دومره پروتوکول نشته لکه د دې گفتگو چې دی. چرندام به کوي، بدن به یې پاک وي، کپړې به یې پاکې او قبلې ته به دې مخې د لمونځ ټیم به یې او دا به یې او دا به یې دا به خیال دی. او که هغه شک هم په گفتگو کې واقع شو نو خلک بیا خبرې کوي د خدای پاک سره، بیا لمانځه ته ودرېږي. نو المیه دا ده چې نه مونږ په څه پوهېږو خدای پاک سره خبرې کوو او نه د خدای پاک په ګاډو نه پوهېږو. خبره پوهېږئ که نه؟ او هره گفتگو چې هغه زمونږ مقصدي، هره گفتگو چې زمونږ ضرورتي مقصدي، پای کې اجنبیت د ژبې مهل نه دی. مطلب دا رستا په یو گفتگو کې غرض دی، ضرورت رستا، نو هغه اجنبي کلام ولې نه؟ په
هغه ستاسو لپاره ضرر رسا نه دی او ستاسو لپاره رکاوټ نه دی. فرض کړه په انګلیش کې تاسو سره خبرې کوي خو ستاسو ضرورت یې ستاسو مقصد دی، که ته نه پوهېږي نو ترانسلیشن والا ځان لراولي، ترجمان چې دا دې څه وي ما پرې پوهه کا او زه چې دلته سویم دې پرې پوهه کا. تاله په جرمني ژبه کې خط راشي ته تاجر یې، خو ستا د مقصد د مطلب دی نو اجنبیت د ژبې هغه رکاوټ نه دی. ستا په مقصد په ځان پوهه کولو کې اجنبیت د ژبې څه نه دی، رکاوټ نه دی. خامخا یو سړی به ګورې چې دې کې څه لیکلي، داسې نه کوي چې دغه خط چې تا د بله ژبه کې راغلی ته پرې نه پوهېږي نو ته یې په تاخ کې کېږي یا په فایل کې کېږي لکه څنګه چې موږ قرآن ګللي چې بس زه پرې نه پوهېږم پروت وایي. خبره پوهېږئ که نه؟ نو په هېڅ یوه ژبه کې مونږ دا ځان دپاره عذر ونه ګرځو چې دا بله ژبه ده زه پرې نه پوهېږم پرېږده وایي، علاوه د څه نه؟ د قرآن پاک نه. یاره وایي دا په عربي ژبه کې دی که په فارسی کې نو پوهېدو به پرې ځان پوهې کړو، په پنجابۍ کې، په اردو کې، په انګلیش کې وي، او په عربۍ کې نو بس یاره مونږ پرې نه پوهېږو. نور هېڅ یوه ژبه کې مونږ دا عذر نه دی ګرځولی چې دا بله ژبه ده بس پرېږده وایي، او صرف په دې کې مونږ څه کړي ده عذر ګرځولی دی. چې اوس مملوک دومره باغي شي د خدای پاک نه، د مالک نه، چې د سره غوږ نه ږدي او ځان نه پوهېږي چې دا څه وایي، بیا وروسته به ګوز پرې عمل کوي که نه کوي، څنګه چل دی، منې که نه منې. نو بس خدای پاک د خیر وکړي. نو که ماشوم فرض کا سکول ته لاړ نه شي نو نیکه ابی او مور او پلار ټول یې ملک په بلاړي او استادان پوه شو پرې. خو که فرض کا د مونځ په ترجمه نه پوهېږي، په مونځ نه پوهېږي، قرآن په مطلب نه پوهېږي نو بس خیر دی، هېڅ پروا نشته. د ځناورو نه لاندې شوي یو، صرف په خوراک څښاک او په دې پوهېږو نو چې کومه ګفتګو ستا ضرورت یې په هغې کې ستا دپاره د ژبې اجنبیت رکاوټ نه دی که نه، ته ځان پرې خامخا پوهه کوې، د چا نه پوهه کوې خو ځان پرې پوهه کوې. او د قرآن دپاره مونږ عذر ګرځولي چې په دې مونږ نه پوهېږو، ولې چې دا مونږ ضرورت او مقصد او مطلب نه دی ګڼلی. نو بس دا د کامیابۍ اعلی او مطلب دا یقیني سرټیفیکېټ دی چې دې ته یې شا کړه، خو سره څه شو دلته به برباد شو. نو شی کار به ډېر خراب دی، کار څه دی او هېچا سره دا غم نشته چې زما بچی څه کوي. مونږ وړو ته په زور باندې کتاب شروع کړو، زه بیمار وم ورته شروع کړو او وړو سبق پرېښوده، نه راځي اوس کتاب له. خو مور پلار ته دا پته نشته چې دې سبق له ځي او که نه ځي. مونږ خو ناست وي، حجت قایم دی، پوه شوې. چې لکه څوک زده کي چې مطلب دا دی وښیي ورته او زده کړي، چې نه زده کوي نو الله پاک به له هدایت ورکړي، توفیق ورکړي چې زده کړي، که نه زده کړي نو بس خدای ورسره پوه شه او کار پوه شه. که عذاب راځي نو خدای پاک دې مونږ بار کړي او خدای پاک ځان لا دغه خلک پوهې کړي، ځان له ډېر ایثار کړي. په خپل ځان رحم نه کوي نو د خدای پاک په سره هم راشي او د نیکانو خلکو په دې خلکو سره هم راشي بیا چې د هر ضرورت دپاره سره وخت هم شته، پیسه هم شته، هغه ور فکر هم سار ته شته، خو دا قرآن پاکو ته ضرورت او مطلب او مقصد نه ښکاري. نو بس دا قوم خو د خیر څه نه دی، هغه استعداد خو دې خپله قابلیت ضایع کړی دی، بس د چا د مخه به بچ وي. نو پوه شوئ په حاصل باندې په مقصد د خبرې. نو ربط د دې سبق د ماقبل سره داسې دی چې مخکې الله پاک خپل احکامات ذکر کړه. علي العظیم والصلاة والسلام على رسوله